الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن حدي محمد صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله خالقنا العلي العظيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد سنادي فاكر بقاله سأل الله جل جلاله عما نواله فالقرآن العظيم فاك وفرمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تمجنا استولي بدي قوم بدي خلق دبارا مگر رحمة للعالمين رحمة تماما علم دبارا مجبزور مترم نفسان الله جل جلاله دمزکی پر سر باندې او دا رقم حسنی پیدا کړل په حسنیانو کې سیده هغه په منصب باندې یا د هغه په لار باندې تګ کول ځون مخدمول په هغه کې الله جل جلاله هم متملاویږي او د الله رسول متملاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغی درش په تکال ژوند په دنیا کې وکړي الله جل جلاله د ټول مځکه پر سر باندې څومره کائنات دي نباتات شجرات څومره کائنات ټول د پر الله جل جلاله رحمت ګرځول حیوانات پر دبان درست شرف وایي سلام ورته کوي درختی میوه ګلان بوټي تاسو پر د سلام اچول د رحمت په پروري د پورو پر د باندې رحمت کول سلام پر اچول انسانان خو انسانان الحمدلله اصحاب کرام رحمت للعالمین دای د دنیا لپاره الله جل جلاله د ټول دنیا لپاره الله جل نبی ګرځول د ټول دنیا لپاره الله جل جلاله د یو رسول ګرځول او پر ټول دنیا باندې الله جل جلاله د ټول دنیا د پر الله جل جلاله یو بادشاہ ګرځول بادشاہ هم نبی عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رقم حستی په دنیا کې تیر سره ژوند یې تیر کړي جسدهم الله جل جلاله قرآن فاكر تفرمى إلى أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
دغه آیات چې څه ټیم نبی علیه الصلاۃ والسلام اصحاب کرام ته تلاوت کړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وزړل او دا یو فرمایل چې باز دین مکمل شولې لدی بعد بل دین نه راځي لدی بعد بل نبی نه راځي الله جل جلاله صراحه په قرآن مجید کې فرمایل نو نبی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ډیر وزړل چې څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام له دنیا رخصت کېدلې نبی علیه الصلاۃ والسلام پر خپل منبر باندې پر خپل ځای باندې خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حکم وسلو چې مروا ابا بکر فليصلي بالناس لدې ځخه علماء کرام فرمایي چې ټول مسلمانانو ته الله جل جلاله دار ښکارا کړه اصحاب کرام ته چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بعد چې د مځکې پر سر باندې خلیفہ وي د مسلمانانو رهنمایي وکړي هغه الله جل جلاله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول دا رقم صحابي الله جل جلاله په دنیا کې در کړی ولې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د دنیا رخصت کېدلې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړلې چې زه د دنیا روان یم او داسې انسان نشته چې پر ما باندې حق وي د انسان ما سوى ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر ما باندې حق دی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حق دا ځن نسب ورکول په دنیا کې دا الله جل جلاله ورکړي او الله جل جلاله به ورځ په قیامت باندې ورکوي راته حق دی محترم استاد چې ستیم د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حکم وشي چې را پیش کا عملنامه را پیش کا ته مشتره امتي امتي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام اول عملنامه د الله جل جلاله غضب دا به ډېر په جوش کې وي په دې ټیم به یو انسان یو نبی یو شی به ځان نشي ورولې الله جل په قرآن پاک کې فرمایي الله جل جلاله في القرآن المجيد كيف فرمائل جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا داس انسان داس ملكت داس مالك بني الله جل جلاله دون کو يسيا الهي لفظ على بني هر انسان پر ځان لګي دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمل سټم الله جل دربار ته پیسي دا الله جل ټول غصه سره سي بل محترم دوستان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل دور د نبی علیه السلام په زمانه کې دا رقم ژوند تیر کړي نبی علیه السلام اعلان وکړل چې پلانې څنګه روان یو ټول اصحاب کرام دي لا خپل حلال رزق څخه خیرات راوړي چانده دي ټول کې په دې اسلحه او په دې شی وسلام تر برابر کې به دا مقابله کو عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وخت ما سمختوي د دین په هر کار کې د ما سمختوي نن لما سره جیدان سب کور کې دونه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په کور کې یو شی نشته نن مزه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقابله کوي عمر رضی الله تعالی عنہ په کور کې چې هر شی دا غیر نیمه سره وړل یو شی هم داسې نه شو پاتې چې دا غزه نیمه نه را کټ کړی نه راوړل چې کوم شی یو ادنا او اعلی او ټول نیمه سره بعض روایتونو کې راځي چې ډېر غټ کې متي شان دی روغ ورته راوړل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا څه چې کوته لاړې په کور کې وګرځېدې شان ټول راځه کل پر دیواله باندې کوڅې وی لاس شورې ژمر باندې وسو چې پر دیوال باندې چشماړه دا خړ دیوال
ولګورم که چیرې یو ستنه په دیوال کې پاتې ده ستنه هم راکاږي ستنه چې کوم مشکار پکو دغه ستنه که په دیوال په یو چا کې پاتې ده زه یې نه وینم لاس پر تېروم چې سمې معلوم کړم په خپله تحقیق وکړم چې دا ستنه هم زما په کور کې نسي پاتې نن د الله رسول ما اعلان کړی دی چې لا خپله ما نه د خچانده راغله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې څه ټیم له کوره راوتلی ما له راخسېولی دا خپل تن کپړې ولدلې ویې ویلې چې زه به لاړ شم یو ټاټ به واخلم ټاټ ارزانه دی په ټاټ باندې زما بدن کېږي دا کپړې قیمتي دي محترمو دوستانو لاړې بازار ته کپړې خرڅ کړې په هغې 100 روپو باندې خپل ټاټ ځان ته واخیستلی بیا یې بټنان د هګۍ دا شان نه ول بیا یې د کیکر لوی لوی د ازګانه خس و هغه یې تر وایسته دغه باندې لکه بټنانو پر ځای باندې بیا یې خپل ټول جایداد راوړی د الله د رسول په دربار کې جمع کړی عمر رضی الله تعالی عنہ چې څه ټیم نبي علیه السلام ته وکتل او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جایداد مال ته وکتل بیا خپل مال ته وکتل بیا یې الله رسول ورته وفرمایلی چې یا عمر څه ټیم له کور راوتې په کور کې چیز چیز نکل عمر ورته ویل چې یا رسول الله په کور کې مې دومره جایداد ولې د ټولو زه مې نیمای نیمای راواخیستل بعضې دا رقم شان چې قیمتي و هغه مې روغ روغ راواخیستل بیا یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وفرمیل چې یا ابوبکر یا ابوبکر تا له کوره چیز راواخیستل او په کور کې د چیز پرېښول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې د الله رسوله ما په کور کې یو ستانن یو د الله جل جلاله نوم مې پرېښی بل مې په ځمکه پر سر او پر چتو پر دیوالو شی نه پر ټول مې ورته ته حاضر کړ فورا جبرائیل امین راغلی د الله رسول ته پردې خلاص کړې د اسمانو ټول فرشتو د ټاټو کپړې اغوستي دي روایت کې راځي د اصغر د غیر کړی دی جبرائیل امین د الله رسول ته فرمایي چې د الله رسوله الله جل جلاله ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه صداقت دا د زړه اخلاص دا مینه محمد دومره خوند ورکړی چې دا خپل فرشتو ته حکم وکړي چې لاړ شي دا کوم کپړې واغوندي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا هم ورته عمر رضی الله عنه وکړه بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دنیا د رسول کېدلو وخت راغی بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه انسان ولې ډېر په تفصیل بیانونه دغه تیر شوي د هغه بادشاهي څه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دنیا تللی بیا اعلان وکړی چې الحمدلله زما له دنیا د رسول کېدلو بعد ما د مځکې پر سر باندې نبی علیه الصلاة وسلام چې کوم ما ته په میراث خلافت را پاتې ولی هغه خلافت ما و داسې صادق انسان ته وسپارلی چې شاید ورځ په قیامت به د الله جل جلاله په دې خبره خوشحاله وي بیا عمر رضی الله عنه خپل بادشاهي تېره کړه بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بادشاه شوی خلیفه ثالث شوی بیا علي کرم الله وجهه شوی دا رقم دا سلسله تلا بیا امام حسین رضی الله تعالی عنه امام معاویه رضی الله تعالی عنه امام حسین محترم دوستانو دغه شپې په دغه میاشت کې الله جل جلاله روایت کې راځي چې خصوصا په هغه لسم محرم کې لس واقعات الله جل جلاله پیش کړل په دغه ورځ باندې امام حسین رضی الله تعالی عنہ یزید دا د معاویه رضی الله تعالی عنہ زوی مسلمانو نور منافقینو په دغه جامه کې ننوتلي علماء تحقیق علماء حنفیه فقه حنفیه کې علماء کرام د هغه وخت فتواوې ټولې کې غلطې منګړتې فتواوې چې د امام حسین رضی الله عنه سر قلم کول سر کاټول دا جایز دی واجب دی چې د امام د یزید د لاس بیعت نه کوي نو فورا حمله پر وسو بیا شهید کړی امام حسین سره دو اویا کسان نور دا شهیدان شول کتابونه لیکي چې هغه تابعي ول محترم دوستانو په دغه میاشت کې الله جل جلاله د نبی علیه الصلاة والسلام
چې کوم اهل او عیال ولې چې کوم نسیان او کلوسیان ول پر دغه باندې ډېر سخت امتحان راغلی غټ امتحان یې دغه دی چې ډېر زیات غټ امتحان دی چې څه ټیم د حسین رضی الله عنه زوی علي اصغر دا تږی و ښځه ورته راغله امام حسین ته وایي وایي زما په سینه کې پوی نشته ته دغو کفارو ته منافقینو ته ووایه چې له دې دریابه یا له دې نهره یا ستاسو له کوزو دغه اوبه راکړه چې د اکشنې ته صرف ورکړم د اکشنې تږی دی زه یې نشم زه تنده برداشت کولی شم د یوه ورځ به شهید شم منافقینو خو دا راګیر کړی و سر برداشت کړی و نو امام حسین ورغلی و هغه ملعون ته وویلې چې ستا جنګ ستا خلافت ستا خلافوالی دا له ما سره دی له دغو کشنیانو له دغو ښځو له دغو ځوانانو سره نه دی دا پرېږده ته به له ما سره جنګ کوې ما به شهید کوې زه ستا سره مقابله کوم دغه کشنه ته اوبه ورکړه امام حسین رضی الله عنه زوی په لاس کې و د بل ښځې روایت کې راځي زینب رضی الله عنه په لاس کې ولې بیا هغه ظالم ملعون دا رقم تیرې جوړ کړی و چې په غیسې کې غیسې جوړ کړی و چې د غیسې کې کم تیرې راځي هغه د درې خولې تیرې و هغه تیرې راواسي غیسې راواسي علي اصغر په دا غاړې کې په وویستلې نو بیا یې وینه تویېدلې لوړې وینې و د اسمان خواته اول شهید پر دغه میدان دغه ورته ورغی ډېر غټ فریاد یې وکړ والا ته چې یا الهي د نبي علیه الصلاة والسلام له اولاده څخه اوله وینه چې دا د کوم ځکه تویېږي هغه دا د قبول یې کړه محترمو دوستانو د نبي علیه الصلاة والسلام په اهل باندې په عیالو باندې په دغه میاشت کې ظلم وشو هغه کوم لس واقعات هم په دې میاشت کې وشو خاص کر په لسم محترمو دوستانو دغه سبق حاصلول د دین د اسلام واقعات اورېدل د دغو صرف کې صرف مطلب مقصد دا دی چې انسان خپل ځان وپېژني د الله او عبادت ته ځان وسپاري په دنیا کې ډېر لوی کفار راغلل ډېر لوی ظالمان راغلل ډېر لوی جابران راغلل مګر خالی لاس د دنیا ولاړ حساب و کتاب سخت د الله په دربار کې محترمو دوستانو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کوم انسان برابر منصب غریب وي برابر منصب کې ما ته ځان رانږدې کوي د الله جل جلاله په عبادتو کې ځان مشغول کړي الله ته ځان رانږدې کوي دا به ورځ په قیامت په اوله جنتیانو کې شمار د ماسه په نوم رسي وبل محترم دوستانو خصوصا دا سبب چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو له خپل قبرو څخه مقبره درې ما جوړوي قبرونه ما جوړوي تاسو په خپل کور کې هم عبادت کوئ په خپل کور کې هم پکښنیان باندې نظر اچوي چې عبادت کوي بیا علما کرام فرمایي چې انسان چې سټ نه کوي چې د جمعې منځ د ماشین منځ دا رقم څلور رکعات سنت اول کېږي دا په کور کې وکړه علما کرام فرمایي وای د مسجد کې دغه ثواب زیات په کور کې دغه سنت ثواب زیات ستا کور هم عبادت خانه وګرځیدله مسجد د الله کور دا هم عبادت خانه وګرځیدله نو محترمو دوستانو کوشش وکړو په دې خبره باندې هم کو چې خپل دکان وي خپل پټک وي خپل ډیره وي خپل کور وي خپل بلدار کې یو ځای وي په هغه ځای کې به دا رقم سنت دا رقم نفل دا رقم ذکر اذکار په هغه ځای کې خامخا کول پکار دي ولې کور دی ولې دکان دی هر رقم ژوند کې کېږي بل محترمو دوستانو خصوصا پر دې خبره باندې منځ زیات توجه پر مانځ کې کول دا رقم چې انسان پر مانځ ودرېږي بیا دا تصور کښېږدي چې مخامخ بیت الله شریف ده مخامخ کعبه شریفه ده زما پر سر باندې د الله جل جلاله راته ولاړ و شي سیر ته فرشتې راته ولاړ دي حساب کتاب مې لیکي دا رقم حضور پر مانځ کې برابرول دا منځ د الله په دربار قبول دی محترمو دوستانو الله جل جلاله مستعد دې خبره عليكم فکر نصیب کی دعا وړه من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الذين خلاص العرب العربات
إلهي سمر على الإسلام مسلمان طول ما يقبل رحمك طول ما يقبل فضل كرمك سمر على الإسلام مسلمان إلهي طول هداية الصراط المستقيم وتوجه طول استغفر الله طول توفيق ونصيب كي يا إلهي سمر على الإسلام مسلمان استغفر الله رب العالمين تخبر قدر بالك قبول ومنزول وبالزي يا إلهي سمر على الإسلام مسلمان استاذ الحصول بسرواني پردگار تخبر زان تحصيل كي يا إلهي سمر على الإسلام مسلمان نتاو ربدي بعد پردگار تخبر استغفر الله هداية الصراط المستقيم وتشكارك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا الضالين آمين يا إلهي السمر على الإسلام مسلمان فرزداد العيب تنزيل فراسية السمر على الإسلام مسلمان بريشان پردگار العيب بريشان ختم كي السمر على الإسلام مسلمان پردگار فضلك سراء حاجتنا لي خصوصا ده حزير مجلس إلهي العيب فركي بعد پردگار چوب بیماران په کورو کې دي په هسپتالو کې دي په حاضر مجلس کې دي لا ټول شفای کامله عاجله د امام مسلمانو په برخه کې څومره شهدا کرام دي شهدا د هر مسعود په قانون شهدا د و شهدا خصوصا افتخار غره کوم نور مسلمانان لا ټول ته قبر منور کې ټول پر حال باندې رحمه کې خپل کلمان نسان صبر جميل ونصيب کې اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب.